د دې نوي کال دا لومړۍ میاشت دې ته به مونږ بختوره میاشت وایو. دا به بختوره میاشت ګڼو، معززه میاشت به ګڼو، احترام او د اکرام میاشت به ګڼو، ځکه الله جل جلاله له نوم کوم ایښی دی محرم، او د محرم د لفظ معنی انتهایی درجه قابل احترام. بله ده چې دې میاشتې ته به د حسنینو او یا د امامانو میاشت نه وایو. کومه میاشت به ورته وایو؟ یا محرم او یا به ورته وایو د الله میاشت. نبی علیه السلام د محرم میاشتې ته د چا میاشت ویلي دي؟ الله میاشت. تاسو وایئ چې د الله میاشتې ټول 12 وارې د الله میاشت دي، 12 وارې د الله میاشت دي، لیکن دې میاشت دې چې د الله پیغمبر د الله میاشت ویلې ده دا د دې د احترام د وجې نه. لکه دا جومات هم د الله دی، بهر چې څومره دوکانونه دي هر یو دوکان د الله دی، خو دې جومات ته څه ویل کېږي؟ د الله کور. دا د احترام د وجې نه. د دنیا ټولې کوټې د الله دي، لیکن خانه کعبې ته بیت الله د الله کوټه وایي، دا د احترام د وجې نه. نو ټولې میاشتې د الله دي، لیکن د الله پیغمبر د محرم دی میاشتې ده د الله میاشت ویلي دي د دې لپاره چې د خلکو په نظر کې د دې ادب او احترام واضح او ښکاره شي.